وهو الفوز العظيم. د سورہ توبه 71 نمبر آیات ته یو او یا نمبر آیات د سورہ توبه. د آیات کې الله جل جلاله د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو خدو ذکر کوي او د هغې د صفت ذکر کوي، لکه څنګه چې د مخکې آیاتونو کې الله جل جلاله د منافقانو سړو او د منافقو خزو قباحت چې د نه دا ذکر کړو، او د هغې سره سره الله جل جلاله د هغې عذاب ذکر کړو او د مخکینی قومونو ته چې کوم عذاب ورکړو د هغې تذکره ورته وکړه ویرول. او دې دینه الله جل جلاله د مؤمنانو خلقو ذکر کوي او د هغې صفت بیانوي. الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې بعض د دینه دا دوستان دي د بعضو، مؤمنان دا به دوستان وي د بعضو. مؤمن سړي به خپل مینس کې دا برونه رونه وي، دغه رنګ د ښځو په درمیان کې دا به ټول خپل مینس کې خویندې وي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، دی به حکم کوي د نیکۍ کارونو، د خو کارونو به خلکو ته حکم کوي چې دا ښه کار دی دا وکړه، دا ښه کار دی دا وکړه. کم د نیکۍ کار د خلکو ته به د هغې دعوت ورکوي. وینهون عن المنکر، او د منکر کارونه خلک چې دی دا به منع کوي. ويقيمون الصلاة، او دوی به منځ قائموي. ويؤتون الزکاة، او دوی به زکات ورکوي. ويطيعون الله ورسوله، دوی به د الله او د الله د رسول اطاعت چې دی نه دا به کوي. الله جل جلاله چې د کله نه دا دنیا آباد کړې ده او د انساني سلسله شروع کړې ده حضرت آدم علیه السلام نه راواخله تر د نوح علیه السلام پورې چې کوم پیغمبران راغلیو نو دا ټول تکوینی پیغمبران دی به چې خلکو ته دعوت ورکو او کو چا په عمل وکړو خو ثواب به ته میلاو شو، چا باندې لازم نه و نه څوک منې کول د ګناه د کارونه تبدو کارونه منه پکې نه و، ای به صرف کار د دعوت سره. بیا د نوح علیه السلام نه راواخله تر د ابراهیم علیه السلام پورې دا چې څومره پیغمبران راغلي نو دی به خوخ کارونو ته خلکو ته حکم هم کو او د بدو کارونه به منع هم کوله. خو منع بیا په دوه قسمه باندې و، یو منع په جبه سره چې په جبه سره به خلکو ته وی چې دا کار بد دی د بوتانو مذمت به بیانو سره په جبه سره به بیان. در ابراهیم علیه السلام پورې چې کوم پیغمبران راغلي دای دا کار. بیا د ابراهیم علیه السلام نه راواخله د موسی علیه السلام نه راواخله تر د نبی علیه السلام پورې چې بیا څومره پیغمبران راغلیو نو داغي بیا درې کارو، یو امر بالمعروف، یو نهی عن المنکر. خو منکر به په جبه سره هم کو په لاس سره هم وکاو، د منکر نه به منع کوله په جبه سره هم او په لاس سره هم. او نبی علیه السلام حدیث هم دی چې کله یو مؤمن یو ناروا کار ویني نو دل فکار دی چې دی اول د لاس په طاقت سره منع کوي. لکه پرس کې یو کور کې او دمخانه لګېدلې ده د مؤمن دا صفت دی چې دغه په وس رسی بلاسته منع کوي. او دویم کو چرې په لاس سره نشي منع کوله نه پجبه سره دی منې کی، پجبه دی ته وچې ګوره دا کار مکه وې دا ګناه ده دین را منې شي. او کوچري د جبه وسیم نه کی نو بس پړه کې دی بدو غنینو.
دا درې مراتب دي خو ټول اعلی مرتبه غدار چې په لاس سره منکا نو دا رنګ زمن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت چې د ندام درې ډلې شوې دي یو ډله هغه چې بس هغه صرف امر بالمعروف کوي بس هر شاته د سنت فدا فضائل دي داودس کې دا فضائل دي مونږ کې دا فضائل دي قران ویلې کو دا فضائل دي بس صرف کار د فضائل سره دي هر چیز کې بس فضائل بیانې زمون په امت کې دا ډله چې دنه دا د تبلیغیانو ده دویمه چې هغوی دعوت هم ورکي خو لیکن په جبه باندې باغی زمانه کولو طاقت هم لري نو زمون په امت کې دا ډله چې دنه د سیاسي خلکو ده کوم چې دا سیاسي علما دي دا د خلکو ده او درېما هغه دار چې پلاس او طاقت هم لري ناغه مجاهدین دي دا امریکای وانته خلک تس نس کړه نه دی امت کې هم د قدر ډلې چې دین ته جوړې شوې دي خو چې کم یو خلک داسې دي چې هغه نه چاته ضرر رسي او نه څوک د ګنا نه منې کوي ناغي ته سوک سنه وي خو چې کم خلک من کول کوي او په جبه سره کوي نو د نوح علیه السلام راواخله تر د ابراهیم علیه السلام پورې پیغمبرانو ته څومره تکالیف ور رسیدلې دي تر دې پورې راځي چې نوح علیه السلام خپل قوم ولا دومره وخت چې بهوشه به شو تر دې پورې راځي چې هغه ته به وي ته خو پاګلې ته خو لیوانه نه زمون په امت کې دا ډېر چې دا ندی پسې خلک ته کېدلې وي چاته به یو نوم کنزل اخلي چاته په بل نوم باندې کنزل اخلي نو دا امت چې دی نه دا اوس په دې قسم علماو بسې چې دی نه دا لګېدلې دی او په مختلف قسم حربو باندې د دې علماو مخالفت کوي او دریم چې کوم اړه ده نه داغي خړو څوک مخالفت کولی نشي چې مجاهدین دي الله دې نورم ولا طاقت ورکي چې بغونډه دنیا باندې بد دغه خلکو حکومت راشي الله فرمایي امر بالمعروف ونهي عن المنکر ويقيمون الصلاه او دی بمنس قائمي ويؤتون الزکاه او دی بزکات ورکي ويطيعون الله ورسوله او دی بد الله او د الله د رسول اطاعت کوي نو چې هغه دویم نمبر پیغمبرانو ته چې چا به تکالیف ورکول الله جل جلاله بیا مختلف قسمه عذابونه چې دین دا براتله کله په چا باندې چغه پرشتي وهلا چا باندې وکړه د اسمان د طرفه کانی وروریدل کله به یو عذاب کله بل عذاب نو زمونږ د قوم چې په مختلف قسم عذابونو کې مبتلا دي نو دام سبعید نه چې د قیو وجه چې په علماء پورې کنسل کړي ويطيعون الله ورسوله دي الله تعالی او د الله د رسول اطاعت کوي اولئک سيرحمهم الله او ان قریب زرد چې الله جل جلاله رحم وکي ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی غالب دي زبردست حکمت والا دي وعد الله المؤمنین والمؤمنات دا الله د مؤمنانو سره او د مؤمنانو خو سره او سواده ده جنات تجري من تحتها الانهار چې باغونه به لاندې به داغینه نهرونه چلیږي خالدین فیها او دیو په دې کې همیشه وي او مساکن طیبه او د دې د ځای چې دینه دا پاک دي اوسېدو ځای پاک دي فی جنات عدن دیو په جنات عدن کې وي دلته کې عمران ابن حسین او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث را نقل کړي دی فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا جنت بداسي وي چې دا به یو ملغلر نه جوړ وي ملغلر څومره قیمتي چیز دی دا به الله جل جلاله د ملغلر نه جوړ کړي وي او په یو جنت کې به الله جل جلاله او یا کور چې دینه دا جوړ کړی دي او بیا دا او یا وانه کورونه الله جل جلاله په زمرود باندې جوړ کړی دي او بیا په دې او یا وانه کورونو کې الله جل جلاله او یا کمرې جوړ کړی دي وې بیا په دې او یا کمرو کې الله جل جلاله او یا بیډونه خواره کړی په بیډونه پکې پراته دي
او په هر یو بیت کې الله جل جلاله او یا بستری وته خوري کړی دي او مختلف قسمه د هر یو رنگ چې دینه د یو بل نه مختلف وي دا خو د بیډونو حل دی الله جل جلاله بیا پدې کې په هر یو کمره کې ځان له یو حور پیدا کړی دي او دې وی حور دا صفت دی چې دی به او یا جوړي چولې وي او په او یا جوړو کې بدننه الله جل جلاله د دې هغه بدن خای دومره خایسته بدن به وي بدن سکه چې د خپل کم نه لري هغه د اډو کې کم نه لري هغه اډو کې بدن نه هغه نه لري انسان تخکاری دومره خایسته خوبصورت او او کو یوی حورې پکې چرته لوبډه راخاره کړلې دنیا ته نو دا غونډه دنیا چې دنو دا بروحانه شي دومره خایسته خوري الله جل جلاله په دغه جنت بیا یو کمره کې الله جل جلاله او یا کارپټونه چې دینه دا خواره کړی دي او بیا د او یا کارپټونو د پاسه الله جل جلاله او یا دسترخوانونه خواره کړی دي او بیا د او یا دسترخوانو د پاسه الله جل جلاله او یا قسمه خوراکونه خواره کړی دي چې خوره د ما بنده چې څه نه خوري هغه ته نه وخوره نو کو شری د دړو شي شری د عام خرم بس هم راوالي لکه سړی چې په دې ګرمه په دې موسم کې د عام ځان لپاره برش کې او خم د ادارې یخ کی او دا چون سامي چې دا یو خوري بیړل کیږي شری یو بل می وخوړې سمریدار امونه نو دا قرنګ دینه خایسته امونه به الله جل جلاله خواره کړی خورا نو چې ته دا یو خوري ته تا خو پړ کې راځي چې بل وي چې و بل بم ته پروتي دا به بیان نشته چې اوس په ختم شي نه اوس پر ختمي اوس خورا سمره دې لغواړي او خورا چې خمزه او کې الله جل جلاله بیان کوي زما بنده اوس ته څه پکار دی وایا کنه الله اوس ما ته څه پکار دی هر نعمت چې خو تارا کو اوس غواړم وسه خو غواړه کنه الله سو غواړم څه خو نه دی پاتې وزه تلاش د دنیا کې چې کم عالم سره بتانا استپاس کول دا غنه ولک تاسو کا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے تاسو کا کنه تور شل دا غنه تک تاسو کا چې الله اوس مونږ ته څه پادري چې مونږه د الله نه غواړو نو شیخ الحدیث سے بوته چې الله ته وایي چې مونږ ته دیدار وکا الله ته وایي چې مونږ ناراضي شه دی براش یا الله مونږ خپل دیدار وکړي دا الله دیدار به مرته وشي یا الله اوس را ناراضي شه الله به د دنیا راضي مشي نه چې بس الله راضي شنو پاتې شو رابع بصری عبارت وی راضي وی دی بدورزي د دې په کور کې به دیرش خادمان لګیا او دیرش ختمونه به کول غونډ اورس کې به یو ختم کو په دیرش خادمانو باندې او هر یو غزال نه ځان له ختم کو ما هم پورې بل دي دیرش کسانو دا ډیوټي و او بیا چې بکله شپه شو نو دیرش په نور رو غختل او پاغي باندې به د ساره پورې ختم کو یعنی پورس او شپه کې به د شپې ته ختمونه کول او دسه په خپل نه سمم نه چې صرف سوغیداری به کوي نه په خپل بویدا په نپل ولاړه او زر رکعات نپل چې دینه دا به کول او په نپلو کې بده قران مجید چې دینه دا ختمه ځان لبه پکې یو ختم کو پورز او شپه کې د دوه ختمونه بدیم کول هغه زنانه چې دا کلمري ځن کدن ټیمه د الله جل جلاله دې تخپل جنت او موخي او جهنم مرتوخي اداره جنت ته اداره جهنم نه چې څنګه وته د جنت خو خینه ست دی بل طرف ته مخواړ جهنم ورته خو بیا هم د دی بل طرف ته مخواړ پجلاش کله خو جاړي الله ته تاسو کوي ولې ته ولې وجړل دا ستا جنت ته کنه خدای ایمان د عبادت د جنت د لپاره خو ما نه کو چې د جنت ته لاړ شي دا عبادت خو ما د لپاره نه کو چې د جهنم نه بچ عبادت خدای ما ستا د رضا لپاره کړی چې تر نه راضي شي چې الله راضي شنو پاتې شو ایو باچا اعلان وکي ویشاته چې زما په مال کې څه پکار وینو راشه لاس پک دی او زبې ورکو خلق راضي په یو شی باندې لاس پک دی او ورکی یې باچا یو وین زرا چې هغه په باچا باندې لاس کیږي وی زما په کې دا پکار باچا او ته په ما سکے وی چې ته زما شنه وی دا هر شی زما شو کنه نه چې الله زمون شو الله زمون ناراضي شو نه دا ټول سيزونه بیا زمون دي کنه دا بیا موږ د پاره پیدا کړی دي
نو رابعه بصری وی خدای چې ته خپای نه زه په جنت سو کوم چې ته خپای که زه جهنم تم لاړه شم نه ما پیسو اصل شیس خو ستاره زاده دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا غواړي مو بار بار به غوښته موږ په خپل اکثر ترجمه کې دا دعا غواړم اللهم انا نعوذ بک من النار وسخطك من النار اللهم اني نسالك الجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار دا دعا غواړي دا الله نه بار بار غواړي خدای مونږ ستاره رضا غواړو بیا غواړي جنت غواړو نبی اسلام په حدیث کې دې طرف ته اشاره ده تاسو د الله نه په اول ځل جنت مو غواړي اول ځل د الله رضا غواړي بیا بس جنت چې نه دا غواړي اول ځل د الله د ناراستیانه پناه غواړي بیا وبسې چې دینه بیا دوزخ نه پناه غواړي نو دا حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دینه دا خود دي او یو سره وایي چې قاری سي ته سره خبره واورم زویم چې دنن نه بس په داس یو عمل هم نه کوم چې مان به الله خوشي ولیکن دا بز کوم څنګه زب څنګه الله ولې ډایرکټ جوړ شم زه خلق ته د خپل یو مثال ورکوم زمون په پاکستان کې چې دا کم چیف جسټس دی کنه یا چې نن سبا دا کم د فوجانو مشر دی چیف اف آرمی سټاف چې دی دا راځوي چې دا ډایرکټ د وزیر اعظم دی چیف اف آرمی سټاف لګول او کنه د لیک مهنت کړي وو دا به د سه ماشوم د باول وی دویم به وی دریم به وی سلورم به وی د سه بل سم تر رسیدلی شپاړسم به کړي هغه نه پس پد د نوکرۍ لپاره ټیسټونه ور کړي کله به پیل کړي می کله به پاس کړي دا غینه پس پدې بیا دغه مراتب ته چې دین په مزه چې دا کله د 550 کال شونه دغه مراتب ته چې دین ورسید چې د دنیا چې دین دا یو ذلیل اسیز دی په هغه کې انسان دومره ځان کړی چې د قضیه ته ځان رسولی شي نو بیا آخرت چې د دنیا په نسبت سره د ټولو نه بهتر سیز دی هغه به تاسو بغیر د مهنت ملويږي دا ذلیل اسیز لپاره موږ دومره مهنتونه شروع کړي دومره ټیسټونه او دومره نوکرو لپاره منډه وو چې بیا هغه بهتر اسیز دی نه غیر لپاره هو دی نه بیا یو چون سیوا مهنت پکار دی نه هر څه چې څنګه غیر لپاره سړی د اول کې داخله د رواني نه موږ لم پکار دی چې موږ اول فرصت کې د خپل علم سره د خپل قران سره د خپل الله سره د خپل رسول الله سره محبت شروع کو دي سره محبت شروع کو من سره محبت شروع کو نوافل شروع کو عبادت شروع کو نشرور بیا مون کله شپې تو کالو پورې داسې په مینه عبادت وکړو الله به اعلان کوي چې تم زما پاولیو کې شمار شو دا څه دونه بعیده خبره هونه ده الله برادش نو الله فرمایي وعد الله المؤمنین والمؤمنات دا الله وعده د مؤمنانو سره او د مؤمنانو خذ سره جنات تجري من تحت الانهار چې باغونه دی ولاندې بداغینه نهرونه چلیږي او دا نهرونه سلور قسمه دا ما بار بار ویل دي یو بد فیوي یو بد شاتوي یو بد شراب وي یو بد وبوي زما باندې چې کم نیر دی وخت وردانګ وتا چې سپکه کې کوو زست خپل مرزي ده جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها خدای د نعمتونو به کومه پوری وینه نن دا اوس ناخلم دا اوس ته به همیشه اوسېګا و مساکن طیبه فی جنات عدن او دا مسکن چې دینو دا پاکیزه دی فی جنات عدن ورضوان من الله دا الله رضا مندي چې دنو اکبر دا ډیر لوی دا د جنت نم لوی دا د جنت د خوشالو نم دا الله رضا مندي چې دنو دا لوی دا چې الله اعلان وکي چې دستاسو ناراضی ذالک هو الفوز العظیم او دا بیا کامیابی ده لوی الله دې مونږ په دې کامیابی کې راوړي الله دې عمل وکړي